چې یو ښځه ده روژه پرې راله او دا ښځه حامله ده، نو آیا دا به روژه نیسي که به نه نیسي؟ دا به روژه نیسي که به نه نیسي؟ نو هغه ښځه چې حامله ده، بچی په ګېډه دی او دا داسې حامله ده چې که دا روژه ونیسي نو د بچی ته نقصان رسي، یا دا بچی کمزوری کېږي نو پیدایش به داسې وشي چې خراب وي. لکه خوراک چې کوي نو وینه جوړېږي، نه وي چې خوراک نه کوي نو وینه نه جوړېږي، چې وینه نه جوړېږي خو ماشوم ته نه ورکولی کېږي نو ماشوم خرابېږي. یا چې دی نو د زنانه ته تکلیف میلاویږي، ځکه چې خوراک نه کېږي. دلته ماشوم چې دی خوراک کوي د زنانه نه او دلته زنانه خوراک نه کوي، نو دا به روژه نیسي که نه نیسي؟ که چېرته داسې حالاتو چې د ماشوم ته یا نقصان رسېدو یا د ښځې ته نقصان رسېدو او سپیشلیست ډاکټر ورته ووی چې ته روژې مه نیسه، نو دې له پکار دی چې بیا روژه ونه نیسي او د دې قضا راوړي، کفاره پې نشته. یو خبره. دویمه هغه ښځه چې مرضعه ده، پی ورکوونکې زنانه ده، دغه مسله ختمه شوه. دویمه هغه زنانه چې هغه ماشوم ورسره په غېږ کې دی او دا روژه پرې راله، نو دا به روژې نیسي او که به نه نیسي؟ که دا روژه نیسي نو خوراک بندېږي، نو ماشوم ته پی نه رسی ورته بیا، نو چې پی ورته نه رسی نو ماشوم خرابېږي. نو دې کې یو خبره واوره، هغه ماشوم چې هغه دپاره یا بله زنانه پی ورکولی شي او د بلې زنانه خوا خوري، یا هغه ماشوم چې پی ورله ته په پیسو اخلي او په پیډر کې ورله ورکوي، یا هغه ماشوم چې په خپله خوراک کوي لکه ډوډۍ یا څه شي ورله په پیو سالن کې ماته یا په چای کې ورکوي ورله او هغه خوري، نو داسې زنانه به روژې نه خوري، دا به روژې نیسي. که داسې ماشوم دی چې د بلې زنانه خوا هم نه خوري، پیډر هم نه خوري او په خوراک هم لا نه دی راوړېدلی او د زنانه په ثدیینو یعنې سینو کې پی بندېږي او ماشوم ته پی نه راځي، نو داسې زنانه بیا روژه نه نیسي، دی او بیا قضا راوړي، دغه ورځې به شماري.